نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة الأنفال او یایم نمبر آیت دی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام لمن ها چاہتا فی ایدیکم چی پراسن استاسو کی من الاسرى د قیدیان ندی ان یعلم اللہ فی قلوبکم کچری معلوم اللہ پاک تستاسو پزرونو کی خیرا نیکی او خیر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نتاسو تبدر کی خیرا بہتر مما داغسن اخذ منکم چی واقستل شلستاسونا ويغفر لكم والله پاک بخنو کی تاسو تا یعنی د بدر په موقع چې دی قیدیان نکم فدیه واغستل شنو دی تو وایا کچری تاسو په قسمت کې خیر وی نبي اب تاسو ته د دنیا والا چې کوم فدیه مدن لاړه د دینه بهتر به تاسو درکې او داغه سره به الله بخنه مو کی والله غفور رحیم او الله پاک بخون کې مهربان ذات دی وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچر دوی ارادو کی تا سره د خیانت کولو فقد خانوا الله نو په تحقیق سره خیانت کړو دوی د الله سره من قبل مخکې د دینم فامکن منهم پس الله پاک قدرت درکو
منهم په دوی باندې یعنی دی استا په قبضه قدرت کې را وصل قیدیان شول. والله علیم حکیم او الله جل شانه زیات علم او حکمت والا ذات دی. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان نوړي دي وهاجروا دي هجرت کو وجاهدوا دي جهاد کو باموالهم وانفسهم فی سبیل الله پخپل مالونو پخپل ځانونو سره د الله پاک په لار کې. والذین واکسان آووا چې غوی فنا ور کړی دا ونصروا دي مدد کو یعنی څوک انصار شو څوک مهاجرین شو. اولئک دا کسان چې دی بعض اولیاء او بعضی د دوی دوستان د بعضی دي. والذین آمنوا او کسان چې ایمان نوړي دي ولم یهاجروا دي هجرت نه دي کړي مالکم من ولایت من شیء نشته دي تاسو د پاره من ولایتهم د وراثت د دوی نه من شیء هیڅ یعنی کدی وفات شي تاسو د دین میراث نشي غسته حتی تر دې پوری هاجرو چې دی هجرت کی. وین استنصروکم فی الدین او کچری دی تاسو نه امداد غواړي په دین کې فعلیکم النصر لازم دی پتا سو باندې مدد کول الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر پاغه قوم باندې چې په ما بین تاسو په ما بین د دوی کې میثاق وعده او معاهده ده داغي مبارک دی بیا امداد مکوي. والله بما تعملون بصير او الله پاک تاسو په عمل نو باندې لیدون کې ذات دي سو عمل نګوري. والذین کفروا اولیاء بعضهم والذین کفروا او هغه سان چې کافران دي بعضهم بعضی د دوی اولیاء او بعض دوستان د بعضی دي. الا تفعلوه کچره تاسو په دې باندې عمل اونکو یعنی دی کفار سره مدا څنګه احکامات د تاریکی په دې معامل نو کدا شان روی او سره اختیار نکړه تکن دی بشی فی الارض فتنه فی الارض فتنه فزمکه کی او فساد کبیر او فساد ډیر لوی. والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دی وهاجروا هجرت کو وجاهدوا فی سبیل الله او دی جهاد کو د الله پاک فلار کی. والذین وکسان او چې پناه ورکړه ورک ونصروا دی مدد کو د مؤمنانو یعنی انصار. اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان چې دی مؤمنان دی په حق باندې انصار مهاجرین دا کلک ایمان والا هرشتونی خلق دي. لهم عبادی دا پارا مغفرت بخنا ورزق کریم و رزق دا عزت. والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي من بعدو رستو د دوینا یعنی ایمان نوړون کې رستنی خلق وهاجروا دی هجرت کو وجاهدوا معكم ودی جهاد کوي تاسو سره فاولئک منکم پس دا کسان چې دا تاسو د ډلې نه دي. واولو الارحام او خاوندان د رحمون یعنی رشتہ داران بعضم اولا ببعض بعض دی رزدی بعضتا زیات حقدار دی په بعض باندې فی کتاب الله د الله پاک په کتاب کې بعض رشتہ داران بعض ته ډیر نږدې. ان الله بكل شيء علیم بشک الله پاک پارسیز باندې عالم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.